محیز دا حیز متعلق قلت ورطویا ہوا دا ازان ضرر دے فاتزل النساء تاسو کنارا کشید زانونا پی المحیز پا حیز کی ولا تقربون تاسو منیز دیکھے گئی دی زنانوتا حتی تردی ادبوریت حور دا جلا زنانا پاکشی فیضا تطوحرنا کلا جلا زنانا خی پاکشی پاعتونا نو تاسو رازی اغوتا من حیث اغزینا امرکم اللہ چی امر کر لے تاسو اللہ تعالی ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحب التوابین خوخی اللہ تعالی التوابین توبہ استن کی ویحب خوخی اللہ تعالی المتطہرین دیر پاکی یا سلون کی نساؤکم زنان استاسو حرس لکم پسل لے استاسو لپارا پاتو رازی حرسکم پسل بلتا انا سننگی شئتم جستاسو خوخی وقدمو راندکوی تاسو لے انفوسکم دا پاس نفسو نفلو واتقوا الله ويرغيد اللهنا وعلموا بوشي انكم بشكتا ملاقوه ملاقات كون كيد الله سات وبشر المؤمنين او غير وركي نبي المؤمنين مؤمنان تا مخي نكاون ذكر وذو زنانه سبب كم حالات کی نزدیکت تقرب جائز ده کم نره لہذا محیز داغت مستثنا شو ویسألونک عن المحیز دویم علامہ روح المانی مناسبت دا ذکر کر لے چکل نئی وشام محکد انکا دا کپارو نجل کافرانو خضو سب نکاح نکوی نو پا دغا که رغبتو پا نکاح دا اہل اسلام کے جنہ مسلمانان زنانو سب نکاح کوئی اس اللہ حکم عظیم دا احکام دا نکاح نا بیانے چاگا حکم دا نکاح دے پہیز کی دہیز محیز زنانا رسول اللہ علیہ السلام جامعہن فی البیوت تاسو سویا غلب کورن کی وصنعو کل شئین ہر کار ورسکوی الا النکاح مگر تقرب ورسنکوی پدے سکینے کی اشکال دارے چھے ویسألونا دلتا کی بکی واو راگے یسألونک عن الخبر آلتا بکی واو ندے راگے بیا یسألونک عن الیتام بیا بکی واو راگے نو لہذا پدے کہ کلا ویسألونک لے واو راولل کلا نراولل لدے نکتا سر علماء ذکر کئی چھ کم زگینے کی واو راگلے دے نو دغا سوالات پا یو مقام کی شوی دی مجتمی شوال پارا جمیلہ چه واو ندر آگلے آگا سوال زان در شویری دا مطلب دی ولا تقربوهن تاسو زنانو دا منز دیکھے گیا حتی جی پاکیش امام ابو حنیفہ ذکر کئی کہ چرتا انقطاع دا اکثر دا مدد حیزوان نو چه کل زنانا پاکشوا نزدیکت ورطا جائز دی کچرت زنانا دا اقل اکثر مدہ کے پاک نشوا بلکہ اقل مدہ کے پاک شوا نو نزدیکت جائز نرے مگر آج زنانا غسل ہوئی کی یا دا غسل ٹیم پی تیر شی امام شعبی ذکر کہے جو زنانا تا نزدیکت علا جائز دے چکل دے غسل ہوگا پا اضاب آوا کہ تطہرنا چے دا زنانا خی پاکی شوی تطہرنا خی پاکی خپاک والے سشل مبالغہ لا دا دے مبالغی نا ذکر کے علماء چے پا غسل دا حیث کے زنانا با کوسے پرانی زی چے یخت ورسی یخت ورسی سغل مبالغہ لا پا غسل جنابت کی چونکہ مشقت تے لہذا چی اصول تا بے اختا ورسی دا بے اختا کلا او با ورسی کافی او با پیوارا پہ اختا پا ازا تطہرنا دین استدلال
ولا تجعلوا الله تاسو مگر ته الله لرا عرضه نخانا یا حاجز معنی لایمانکم د پاره د قسمونو خپل الله د قسم د وجه د قسم خپل الله معنی مگر زوا لایمانکم د پاره د قسمونو خپل قسم د څه خبره خړل ان تبروا د نیکي استاسو نه چې د نیکي نه کوم وتتقوا د تقوا کوم وتصلحوا او تاسو اصلاح نه کوي بین الناس وما بین خلق ان تبروا چې تاسو باندې کې نه کوي تقوا باندې کوي اسلام والله ولا تعالی سميع اوریدونکی دی علیم علیم دی ولا تجعلوا الله دا آیات په عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ کې نازل شوی د یو تل لاره خور ور کړی و په نکاح سره بشیر بن نعمان اگر اولګه دا زنانه آزاد کړه چې آزاد کړه دا ته تیر شو بیا ته پوس کاو بیا ته نکاح ورسره کاو عبد الله بن رواحه قسم وخوړ چې را دا به نه بده سړی داخليږي نه به ورسره خبرې کوي نه به د دیو په مابین کې څه صلح کوي ازنانم دا غوښتا چې را دغه خاوند ته بیرته رجوع وکړي خاوند یې خوښو او دغه خاوندم خوښو لہذا دا آیات نازل شو چې تاسو الله مگر زوی حاجز معنی د وجه د قسمونو خپل قسم مې خوړل دا نیکی کار نه کوم نیکی کار چې و هغه نیکی کار وکړه قسم مات کړه دا مطلب رسول علیه السلام ذکر کې من رأى منکم خیرا چا چې د نیکل یو کار ولو فلیاتی بالخیر نیکی کار ته راشي ولیکفر عن یمینه قسم نه لیک کفاره ورکړي لا یؤاخذکم الله ننشی الله تعالی باللغو فلغو فی ایمانکم بقسمون استاسو کې ولکن یؤاخذکم لكن ان شاء الله تعالی تعالی په زمانه کسبت قلوبکم چې کسب کړی دي لونه استاسو والله والله تعالی غفور عفو کوونکی دی حلیم صابر دی زمین اللغو دی ته وایي چې یو سړی دا وایي انا ذکر کوي چې یو کس خبره د کار د کړل دنه هیر دی والله وي امام شافعي ذکر کوي چې یو قسم لغو داره چې یو سړی یو خبره کوي لا سبق خله ته قسم راشي دا یمین لغو نو په دې باندې مؤاخذه نشته لكن نسب ما بعد کسبت قلوبکم زړونه استاسو کسب کړل هغه یمین من غموس دی په یمین غموس کې ګناه او بما عقدتم الايمان پکې پارتو ان شاء الله الته په دې باندې بحث کوو للذین د پاره د خلکو یؤلون من نسائهم چې الهو کوي هغه د زنانو خپلنا تربص انتظار بکوي 4 اشهر څلور میاشتې په ان پاو کچرته هغه رجوع وکړه نو بهشک الله تعالی غفور عفو کوونکی دی رحیم مهربان دی وإن عزبوا الطلاق اگر د قصد کو هغه د طلاق نو بهشک الله تعالی سميع اوریدونکی دی علیم علیم دی الا دیته وي چې یو سړی د زنانه نه قسم وخوري چې زه به ورته څلور میاشتې نه نږدې کړي دې ته اله که په دې څلور میاشتو کې ورته دا راوګرځېد نو الله غفور رحیم دی قسم یې د قسم کفاره به ورکړي خبره ختمه شو خو که دې قصد طلاق وکړی نو قصد طلاق خو دا دی چې بېشکه لازمي د دې وین اعظم طلاق نه امام شافعي ذکر کوي چې قصد طلاق خو چې اله طلاق نه دی قصد د طلاق وکړی نو الله سمین اورینه طلاق به ورکړي موږ د هغې نه احناف ذکر کوي چې اله دا طلاق دی چې موده څلور میاشتې اوته طلاق دی او ان اعظمو که دې قصد طلاق کړی و په دغه موده کې ورته نږدې نه شو موده اوته بس قصد طلاق دی طلاق واقع شي طلاق باین بعض علما طلاق رجعي وایي دا انا مذهب د علي رضی الله عنه را نقل دی د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه را نقل دی عبدالله ابن عمر رضی الله عنه صحابو را نقل دی والمطلقات هغه زنه طلاق شوی زنانه یتربصن انتظار بکوي دا بانفسهن په نفسونو خپل باندې 3 قروء 3 حیضه 3 قرا
ولا يحل لهن وحلال ندي زنانو دفارا ان يكتمن چې پټ کړه زنانه ما هغه څه چې پیدا کړی دی الله تعالی په ارحامهن په رحمونو دغو کې ان كنا کچرته دا زنانه یؤمن ایمان راوړی دی کچرته ایمان راوړی هغه په الله باندې او په ورځ هغه ورځ چې اخر نه ده وبعولتهن او خاوندان د هغو احق لایق دي بردهن پرد کولو د هغو فی ذالک په دې زمانه د انتظار کې ان ارادو اصلاح که چرته دی اراده لرله اصلاح د اصلاح ولهن او درې ښځو لپاره پرې خاوندانو باندې مثل الذي په مثل هغه دی چې د خاوندانو لا پرې ښځو باندې دی بالمعروف په نیکه طریقه وللرجال دپاره د نارینهو علیهن په دیو باندې درجه او نارینهو لره پرې ښځو باندې درجه یو درجه فضیلت دی والله الله تعالی عزیز غالب دی حکیم حکمت والا دی مطلقات زنانا او دپاره عدت یتربصن انتظار به کوي په نفسونو خپلو درې قرآ د قرې نه اناب ذکر کوي چې حیض مراد دی فاطمه بنت ابي حبیش راله چې یا رسول الله انی امرأة ز ما استحاض ما باندې حیض دی فلا اطهر زه نه پاکېږم ابدع الصلاة زمونځ پرېږدم نبي علیه السلام ورته ویل چې لا مه پرېږدم لا دع الصلاة لا نبی علیہ السلام ورته دع الصلاة پرېږده مونځ ایام اقرأ کې په ورځو د قرأ کې ایام د قرأ کې چې مونځ پرېښوده کې حیض دی نو لهذا دغه حدیث ته معلوم شوه چې د قرأ نه مراد حیض دی او په یو بل حدیث کې رسول علیه السلام عدة الامة حیضتان د انځ عدت د حیض نو دا حیض نشو نو لهذا د عدت نه مراد عدت د انځ حیض دی نو معلومه چې عدت په څه شي باندې دی حیض باندې قرآن مراد حیض دی وبعولتهن او خاوندان د دې ښځو حقدار دي بردهن چې رد کي پرد کولو دې زنانو لره نکاح طلاق یې ورکړلی رجعي دی طلاق یې ورکړی دی باین دی خو عدت نه دی تېر شوی نو بېرته پکې رجوع کوي نو رجوع کولی شي طلاق یې باین و نکاح به وتړي که رجعي و بغیر دغه هم کولی شي نکاح ولهن دې ښځو لپاره په خاوندانو باندې په مثل هغه دی چې په دوی باندې بالمعروف باندې د ښځو په خاوندانو حق دی دغه د خاوند په ښځه حق او نارینهو له په دوی باندې درجه یوه درجه ده درجه څه ده فضیلت د علم دی د امامت دی درجه داره ده د نر دپاره درجه داره چې دا نر به دا کار کوي د په درجه ده ښځې له خوراک ورکوي کیسوه ورکوي دا ده الطلاق طلاق مرتان دو کرتی دی دوری پا امساکن ساتلی بمعروف پا نیک طریقہ او تصریحن یا رسختلی بی احسان پا خط طریقہ دو طلاق لی ورک پا زمان جاہلیت کے بے خدر طلاق ورکول تعدادی نو شریعت جو دو طلاق لی نو ساتلی پا نیک طریقہ یا تصریح دا بی احسان لیکن رسختول دی ولا يحل لكم حلال ندي تاسو لپاره ان تاخذوا چې تاسو واخلئ مما داغنا اتیتموهن چې تاسو ورکړي دي خو شیان چې شی هغه ته نه اخلي مهر دی ورکړل او ته نه اخلي الا مگر اي خابا چې دوانه ریږي الله يقيم حدود الله چې دوانه ریږي چې نه قائم کوي دوانه حدود الله حدود نه قائم کوي فإن خفتم کچرته کې تاسو یریږئ الله یقیما چې دواړه نه قایم کوي حدونه د الله تعالی نو فلا جناح علیهما نشته ګناه پرې دواړو باندې فیما په هغه څه کې ابتدت به چې فدیه ورکړي دا زنانه به دغه لره خاوند له بېرته خپل شی ورکړي ابتدت چې ځان خلاص کړي دا ښځه پرې باندې فدیه تلک دغه حدود الله حدونه د الله دي فلا تعتدوها تاسو تجاوز مه کوئ دې حدونو د الله نه او هغه چا چې تجاوز وکړو د حدونو د الله تعالی نه په اولئک دغه کوم دي الظالمون ظالمان دي چې ښځه فدیه ورکوي چې شی خاوند ورکړلی هغه ورکوي دې ته خلا ابن عباس رضی الله تعالی ذکر کوي اول هغه چې خلا په اسلام کې شوې ده د عبدالله ابن ابی خور وه دا ثابت بن قیس بن شماس زنانه وه
دا زنانه رسول علیه السلام ته راغی ویل چې یا رسول الله زما د خاوند د خلکو په مابین کې را روان لہذا ما چې ولدو نو په ټولو کې دا تورم و غونډکی م و مخ یم کړه لہذا زما د قسم یې چې زه به نور د دې څه نه اوسېږم زما سر او د دې سر به یو ځای نه شي د دې څه نه اوسېږم رسول علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې ته هغه کم مال چې د در خاوند ویل چې یا رسول الله ما دې له ورکړلی غوره د مال نه باغ مې وله ورکړلی نبی علیه السلام زنانه ته وویل چې ته را باغ ورکې نو هغې ویل چې و او که د خوښه شي زیاتی م وله ورکوم نبی علیه السلام په مابین د دې دواړو کې جداوالی وکړو نو خلا ثابته شو دلته یو بل آیات دی وان اردتم استبدال زوج مکان زوج واتیتم احداهن قنطارا چې تاسو ښځې له ډېر مال ورکړئ فلا تاخذوا منه شیئا نو تاسو دې نه مه اخلئ د هغه نه معلومه شوه چې خلا نشته ځکه چې مال یې ورکړی هغه به ترې نه اخلي به خلا ورته مال اخیستل دي کوم چې ورکړی مهر علما د هغې نه جواب کوي چې نه هغه چې شی یې ورکړلی هغه ته په جبر زبردستۍ سم اخله چې کله شی مهر دې ورکړی به دې زبردستي بیت مال راکړي او طلاق نه ورکړي که فرض که دا خله دې کوله هغه جایز ده خلا امام ابو حنیفه ذکر کوي چې طلاق دی طلاق بالمال دی امام شافعي ذکر کوي چې دا فرقت دی نکاح ختم شو د احنافو دلیل دی چې د خلې نه په ان طلقه پا راوړله دا پا متصل ده پرې خلا پسې پر با تعقیب ملوصل نو چې د خلې نه وروسته په ان طلقه ذکر شو نو خلا ته فسخ نه شو چې فسخ نکاح ختم شوی دی بیا اوس څنګه طلاق ورکړي نو خلا طلاق اعتراض وارد دی که په انا باندې اعتراض طلاق سلور شو یو طلاق مرتان دی یو خلا شو یو په ان طلقه سه بیا ذکر شوی موږ خلا طلاق دی په مرتان کې داخل دی ځکه چې طلاق په دوه قسم یو بالمال دی یو غیر بالمال اپا کې داخل دی فإن طلقها دریم طلاق دی فلا تحل له حلال نه دی خاوند لپاره من بعد ورستا چې دریم طلاق ورکړه خاوند حتی تر دې د پورې تنکا چې نکاح وکړي دا ښځه زوجن غیره د خاوند بل څه فإن طلقها که بل خاوند طلاق کړی لره فلا جناح علیهما نو ګناه نشته په دغه دواړو باندې ان یتراجعا چې دواړه رجوع وکړي یو بل ته ان ظنا که دواړو ګمان کوه یقیما حدود الله چې دواړه به قایم کړي حدونه د الله وتلک دا حدود الله حدونه د الله دي بیانوي دي لره الله تعالی د پاره د قوم هغه قوم یعلمون چې پیژني هغو فإن طلقها که ښځه طلاق درېم ورکړه بس فلا تنکح حتی تن چې بل خاوند سره نکاح وکړي او البته هغه حلال او ملال دغه خبره اماسي دې ځای ده رسول علیه السلام نعل الله المحلل والمحلل له چې ښځه بل لپاره حلالوي دې لپاره نکاح کړي دا لعنت سره په لعنت کې راغی اگر که جایز دی یا ښځه بل لپاره حلاله شوه خو کار د لعنت شو د باندې لعنت راغی دا واذا طلقتم النساء کله چې تاسو طلاق کوئ النساء زنانا فبلغنا اجلهن ورسیږي دا زنانا نیټې شي اجلهن نیټه راغو بله نږدې شي نیټه چې هغه عدت دی فامسکوهن بمعروف نو ساتئ تاسو دې لره په نیکۍ باندې او یا رخصت کړي لره بمعروف په نیکه طریقه ولا تمسکوهن تاسو مه بندوئ مه ساتئ دې ښځو لره زویرارا د پاره د ضرر لتعتدوا چې تاسو تجاوز وکئ ومن يفعل ذلك چا چې وکړو دې کار لره نو د ظلم کړلی په نفس باندې ولا تتخذوا آیات الله هزوا تاسو مه نیسئ آیاتونه د الله هزوا ټوکړه شوي واذکروا یاد کوئ تاسو نعمت الله نعمت د الله به تاسو باندې وما هغه انزل چې نازل کړلی الله په تاسو باندې من الکتاب د کتاب نه والحکمت او د حکمت نه یعظکم به واعظ کوي الله تعالی تاسو ته بری باندې واتقوا الله ویرېږئ تاسو د الله نه او علمو پوه شئ چې بېشک الله تعالی بکل شی په هر شي باندې علیم دی دا یو پاتې انشاءالله مازدیګر لمانځه نه وروسته به ووایو بس مازدیګر لمانځه یو پاو دی انشاءالله